مجازی دا معنی مجازی استبدال دے، استحباب دے و اختیار دے. اشترا استبدال، اشترا استحباب، اشترا اختیار. مڅنګه اولئک الذین اشتروا الضلالة، دی خلق غورک گمراهی په مقابل د هدایت کې. اشتراو په مان د غوروالی سره گمراهی کفر، ہدایت اسلام. گمراہی خلاف سنت، ہدایت سنت. ضلالت بدعت، مہودا اتباع سنت. نو ضلالت دبی د مسلمانان ته تکلیف رسولا او هودا د مسلمانانو ته راحت رسولا. راحت د مسلمانانو پرې خدا اذیت یې ولغورګه پوښلې. گویا دا چې د خلکو یو قسم تجارت او تجارت دلته ضلالت او هدایت دوان راغلي دي. د خلکو یو قسم تجارت وکا. الله وی فمارا به تجارتهم غټن د تجارت د تجارت غټن د ورب العزت د سنویر فمارا به فی تجارتهم. دی خلکو غټن د کړي په تجارت د دای کی وای نه نه او تجارت غټن د کړي دا ولې ورکه د څه ویل وای چې فمارا به فی تجارتهم غټن د کړي په تجارت کی وای دا وره به نه کړي بل ځلې به وکی بل ځلې خو به وکی کنه. رب العزت وینا دا د تجارت وکا چې اگر سرمایه ختم شول سره د ګټه. دا تجارت د تجارت د چې ګټه سره کول نشي. لفظ تجارت قران کې وځي ذکر دی. کله کله راځي تجارت مالی دنیوي، تجارت مالی او دنیوي. سورۃ بقرہ 202 ته کې راځي. بقرہ 202 ته وګوره الته ذکر کړي. خجی 202 ته الا ان تكون تجارتا حاضرة تديرونها. کدا استاسو معاملات تجارت حاضر چاړه وراړه غیر په ماوي استاسو کې تجارت دنیوی. خجی سورۃ النساء آیات نمبر 1 راوړو. سورۃ النساء آیات نمبر 1 خجال توای یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. د تجارت مالی وای تجارت دنیوی. دویم قسم تجارت اخروی دی، تجارت اخروی. سورۃ فاطر راوړو آیات نمبر 1 سورۃ فاطر آیات نمبر 1 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور. ها کله چې تلاوت کړي کتاب الله منځ کوي او انفقوا خرچ کړي دا مال نه چې ماول ورکړل پټ افکارا. يرجون تجارة لن تبور. عاقبت ساتي تجارت چې چرې بنه هلاکیږي، چرې با نه هلاکیږي. په دې معنی باندې سورۃ الصف راوړو. حجی سورۃ الصف آلته ذکر کړي. سورۃ الصف آیات نمبر 10 یا ایها الذین آمنوا اے مومنان هل ادلکم علی تجارت نخیم تاسو ته تجارت تنجیکم من عذاب الیم چې تاسو بشیر عذاب درناک نه. هغه تجارت کوم له تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وشله دا دیم تجارت د تجارت اخروی.
دریم تجارت دے تجارت مجازی، تجارت مجازی للغاوین، سرکش خلق تجارت. اگر سرکش خلق تجارت دا تجارت دے کہ اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مانی تو رہے اولئک الذین داها خلق دی دا مخکینی قباحت نو کی موجود ہو. اشتروا الضلالة ولکړه د گمراهی بالهدى په مقابل د ہدایت کې. وردا تبدیل چې وکړو دا یو قسم تجارت دے بمارا بهت تجارتهم غټنه دکړي پس غټنه دکړي تجارت ددای نو که غټنه دکړي نو سملار خو به میږي و ما کان مهتدین او نه دې سملار مندون کې. درې ډلې ذکر شول. یو ډله بیان شول د مؤمنانو، دویم ډله بیان شول د کافرانو، دریم ډله بیان شول د منافقینو. د مسلې د وضاحت لپاره الله امثله ذکر کړي. دا دوه ډلې چې بیان شولې چې هغه کافران دي او منافقان دي، د دې نور وضاحت کړي په بیانولو د مثالونو باندې. درې مثالونه بیانوي. یو مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، دا یو مثال. دویم مثال کصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق. دریم مثال یکاد البرق یخطف ابصارهم. دا درې مثالونه بیانوي. اولنې مثال د کافرانو، دویم مثال د منافقانو اعتقادیو، دریم مثال د منافقانو عملیو. کافر او منافق اعتقادی، منافق عملی، دا درې مثالونه ذکر کړي. د ممثل سره مثالونه وګورئ. ځکه خلک ناس ته تیارو کې یو سړی اور بل کور، عقل مندی دار چې ځان له ور نه صحیح سو جدا کړ. رڼا د خپل کور ته وېسي، لیکن کله چې د سړی اور بل کرنا یو کله خلکو سترګې پټې کړې، سترګې پټې یو سات دا اور وو د دې اور رڼا الله بوتلا وترکهم فی ظلمات، دې په تیارو کې پرې خو دې چنيني اوس تیارو کې مخکې مو وسمې چنيني درناب سے بلا چې چې طلب به وکي. الله وي سمون کان دي کې چاو تی ویلا چو پلان کې رڼا به ستري نه وي. بوک مون چاړاګان دي چانه د پوس نشي کوله چارنا کم په لاړه نو عمر لاندې ارنانی نه چرنا په کم طرف کړی را. وهم لا يبصرون وهم لا يرجعون، دین راګرځي حق تا لا يبصرون سنین لا يرجعون حق تا راګرځي. لکه څنګه چې یو ځای کې تیار او خلق ناشتي سړی اور بل کا دغه شان خلق په تیارو د کفر او د بيدینۍ کې وو. پیغمبر علیہ السلام یو رڼا وکړه، رڼا د توحید قرآن بیان کرنا یو پکار داو چې رڼا نه پیدا غسته وې د سترګې پټې کړې. رڼا د مکه معظمه نه مدینه ته لاړه. یا نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دای دغه شان په تیارو کې پاتې شو، تیارو کې وو، تیارو کې پاتې شو. دا مثال د اور سے ذکر کړه. او مثال د اور سے زور سے ذکر کوي چې پور کې یو نقصان ده سوزول کوي. نو پور کې او پیاده د اشراق او رڼا کوي. ورکه چې رڼا ته اخلي رڼا کوي، رڼا ته نه اخلي نو ګره سوزي دي اور دي سيزي. دا یو مثال دی. مثال باران چې باران راځته کیږي، ورځ رااله ګلزګو شروع شو برېښناګانی او خیر ته او عقل مندي دا
په شړه کې نو چېرته آبادۍ ته ځان ورسوه او خیرتوب داره چې چېرته اوبو ته ضرورت وي ډنډ ته اوبه لښتې برابر کا خپل پټو ته لښتې برابر کا یوګونه پیدا واخلي په زیب یې معنی چې دینه پیدا واخلي چې تبادی ته ورسیږي سترګې پټې کړې غوګونو کې ګوتې کې خودلې اوس د غوږ په ګوتو باندې یا سترګې پټولو باندې 12 منټه اثر راځي نه 12 راځي سیلاب را خلک یې دا شان قران کریم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو په دې کې ظلمات د شرک تقدیرات راز برخ ناګانې وي او شله خبره معنی زواجر برق دلائل توحید د خلکو وګونو کې ګوتې کې خبره حذر الموت چې اسلام راوړو دا سره کوم مرګ والله محیط بالکافرین دریم مثال د منافق عملی دی منافق عملی ته ګوري پیدا هم پڅ کې ده که پیدا په جمعات کې نو جمعات ته که پیدا په جمعات کې نو جمعات ته نظم ورشله ګورم چې پیدا د قرآن په درس کې شته کنهشته ده د قرآن درس راته چیرته په لار کې 100 روپۍ به می تلې سره خوشاله چې دا ټول پیدا نن 100 روپۍ به می د سبب شل به می زم د خیر خلکو ته ویل چې خلکو قرآن کې ډېر غټه خوشاله خجی کله قرآن تراته نه ته خپوا وخته وې دا خو لاوله وځه اوس که بیا قرآن ته زموږ داور می لاس ماتي قرار کور کول نه کېږي خجی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې چیرته په جمعات کې چیرته اډو کې لږ څاربغون دی اډو کې پاکه شوی وي کنه یا د څاروي دغه سوی چې دا پخې شوی وي او دیګ باندې جمعات کې نو د دیګ د باندې کېدل په ورځ باندې تاسو جمعات کې خلک ګورئ کنه ار یو تندازي پوز راکړي دا بوې کم ځای کې ده د جمعات په ور باندې سر راخاره کې خدای کو چې دلته ده ها الا لا عبد او دس کو او 10 ضرور کې جمعات راځي غزم ګوره موږ گزارې مخه لیکن د جمعات ته کله راغی جمعات کې څه تکلیف او تور سره یخي وبو او دسه وکم لکه چې غار ته مدي مولیان بس مولا ورته و چې استنجا کوا به خیراله وېست فکر نشو خجی د دیو جن یو سړی وای خزه ته ویل چې دې کې نیغ ناشته جمعه ته زړه مونږ خلک جمعه کې کې ټول د کور کې کې جمعه ته چې راغله مو چې سجده یې خو مچي چلا یو د سړی چې کړي وای ما خدا کو نه ورته ویل چې به مچو می چې مال د موسی کېږي نه دا د منافق سره ګوري چې پیدا پکې نو زر روان دي چې پیدا کړي خدایشته کې به قدم واخلي جنازه ته ګوري چې جنازه کې اسقاط شته کنه اسقاط پکې اوسه وړر په منډه روان دي هاي جنازه رانه لاړه زر کوي تکبیر رانه لاړه او د اسقاط پکې نو دلر نه پام کوي چې صابون معبون شته کنه شته چې نه یره د څه مړو جنازه نشم کولای خوشاله خبره مانی خجیر درشتمه صورتونه دي د درشتمه په صورتونو کې څه ول ورکړه ډېر خوشاله دي چې ول ورنه کوي د دسته څه وکم ما دې صورتونه ویل لړاګي کې اوسله ما درس کاو مسپخین نروسته یو بوډا باندې سره سره پیژاند نه خوراله کینا سره خبري شروع کړه زمون سره آرام ته وو هغه خبري شروع کړه بدو چل رہا پلان کې چل رہا خبرې نو سورورو کولې خو ډېر سات تیر خو اخر کې راپېل چې تاسو مولین نه وي دا نور مولین مال خلک مولین دی را استاد مونږ څو او شله خبره پای کې څه صحیح کړی چې مولین خجی په دې کې اتفاقاً یو مولا راغی پټکې تړل په سیکل باندې سور دی
راغه ماته وستا سه مشکات شته مالاو ما څه به کې وې صلات تصویر کې ګورم مالې ورته کېنه دې کټ تل کېنه چې کېناس نو ما ته لري مولانا سره تاسو نه کوم بیګا درشته مشکو د صورتونو دی ویل کنه او صورتونو هم ویل مال څه درک کنه وای ورکی که د لګان خلک دی مال یې او ورو پیرا کړ نو ما ته مولانا صاحب یو تاسو نه دا کوم چې دا صورتونو د درشته می دا چې د قران کې الله ویل چې په درشته مشکو صورتونو وینا مال مشکات خو ته ګوره کنه او د مشکات مطالبه کې معلومی چې څه احادیث هم ویلي دي نو چیرته احادیثو کې دا مسله شته چې په درشته مشکومه صورتونه وینا مال فقه د امام ابو حنیفه خو دی ویلي کنه مال په فقه د امام ابو حنیفه کې شته چې په درشته مشکومه صورتونه وینا اغامی سره ته وای مولانا صاحب چې نه قران کې شته نه حدیث کې شته او نه په فقه کې شته متاه بیګار او ور پوغلا کړی دا سره وس سره پیژنم دا سره څوک دی زما هیڅ تعلق نشته یو ځل مولوی ولستا مقتدمات غلوي او استا مقتدمات غلوي المولانا صاحب چې غلا څوک یې د غلوي چې زنا څوک یې د زنایي وي چې دا دوکه څوک یې د دوکمار وي ته په دغه شان فکر وشو د صحیح نه مشکات او صلای تسبیح ټول پاتې شو بس یکل باندې سوچ په منډه لاړ نجد سره مولا چلاړو ما ته ویل ملکا کا تا خو له دې مولین دي دا مولا خو سره باسه ونه کا یې سره موږ څه خبرو پټی تړي موږ دا مولین دي دا خو څه نه دي وژل خبره مانه دا چې د مولا بزو لری نه لیدل ما چې په سایکل براتم چې زه لری ویل نو سایکل په یو فلسطین کې اگر نشم خجی سورته رایم چې مال څه پیسې راګي تبارک الذی چې مال څه پیسې راګي که پیسې ورته تبارک الذی ډیره خواږه ده ارمان نشم تبارک الذی قربان نشم کمبل ښکارا د خپل ایمان کا د څورلو کلونو ملاوس د مسلمان او شو خبره مانی خشه ده فکر ده که پیسې پکې وای خچیز ده او شو تبارک الذی نزار شم او که پیسې ورچا ورنکړي نو بس یې راس چټي وکړاو یو کال د پاکستان د اختر خو یې د شان دې کلی کې ورو به اختر دی بلکې بل ورځ بلکې بل اختر یعنی چې یو ملک روجو اختر د یو ورځ کول نشي یعنی حکومت وقت دومره نشي کولای چې د ملک اختر او روجه یو چې دا به دین څه کارو دا به اسلام نور څه کارو چې دا د قدرت د لاندې خبره ده چې په اعلانو کې چې په پلان کې ورځ روزه ده د مخکې روزه نه نشي په پلان کې ورځ اختر ده نو مخکې اختر نه کوي دا نشي کولای نو چې دا به د اسلام څخه خدمت وکړي نو موږ یو ورځ مخکې اختر کړو اوس اتفاقا موږ په خبر ته لاړو الته د اختر شپه د جمعات په سړک په غاړه باندې جمعات دی په جمعات کې د مقتدیانو د امام جنگ دی امام متوي چې د میاشتې د ورځې ډېری خورا د پوره کوي مال دونه منځونه وګړه تراوی نو ډېری خورا د پوره کوي امیانو ته وایي مقتدیانو ته وایي موږ غریبانان خلک استاد یا څه درد درم کو نور ما فواس نه رسیږي امام ته وایي چې چې مالم د ورځې ډېری نه راکوه دا ټول همیشه په ما دا غول ولي وخاړه چې څوک کې نه به تراوت غول خوراک وي خام دا غول برمنی ولي وخاړه او شو خبره مانی دې ته وایي منافق عملی منافق عملی کې پیدا پکې نو وروره په منډه روان دي او که پیدا کېنی و اذا ازلم عليهم قام چې کله تیرې شي نو ودرېږي چې نور قدم نه اخلي ګوره په دې غوږونو په دې سترګو باندې لښانه حق ته وګوره او کني ولو شاء الله لذهب بالسمع والابصار ان الله على كل شيء قدير دا خو
مثالونه درې مثالونه د درې کسانو کافر اعتقادي د کافر او د منافق اعتقادي او د منافق عملی استوقد نار لفظ نار قران کریم کې یو سل 45 کرت راغلی د نار معنی نار جهنم د جهنم ور بقره سره رښتم کې راځي فتقوا النار التي وقودها الناس نار راځي په مان د حرام سره حرام کار دې کو او یاکلون فی بطونهم نار بقره یو سل سوره نار راځي په مان د معاصی سره بقره 221 نار راځي په مان د حرارت سره ګرمۍ سره بقره 216 نار راځي نار سماوی د اسمان نور راکته ش ال عمران یو سره دریاته نار ماده خلق الجن ماده د پیدایش ته پیران اعراف 12 نار دنیوی سورۃ رات ولسم آیات کې نار دنیوی اتم راځي عذاب برزخی حام مومن شپږ څلوېخ اسباب د حرب نهم اسباب د حرب سورۃ مائده 3 دا د نار معنی دي ذهب الله بنورهم نور راځي په معنی د توحید سره بقره 250 او نور راځي په معنی د رسول سره مائده 15 نور تورات مائده 4 نور انجیل مائده 4 نور قرآن اعراف یوصل 50 الله نور نور سورۃ نور 15 نور الزیت د تیلو رڼا نور الزجاجه د شیشې رڼا سورۃ نور 15 نور مقابل الظلمه انعام اول آیات کې وجعل الظلمات والنور نور الرب واشرقت الارض بنور ربها سورۃ الزمر 9 نور راځي په مان د دین الله سره نور الله دین الله سورۃ الصف اتم کې القمر نور سپوږمۍ کې مرنا ده خاص سورۃ یونس 15 کې نور القیامت قیامت د ورځې رڼا سورۃ حدید 14 کې نور النار د ور رڼا لکه بیا یاد کې سورۃ بقره کې دلته الله دې څونه ویلا چې ذهب الله بناره الله ته نار بوته بلکې نور ته بوته ځکه په ور کې اشراق نه احراق نه الله ته اشراق بوته احراق ولا پرې خو دسه ورته چې ذهب الله بذوئهما ځکه ذو کې زیتوالی معنی ده نو کې دې چې زیتوالی د بوتل اصل ورفاتی او لفظ نور چې شامل ده د تمام رڼا ده الله تعالی خپل کتاب ته نور او رسول ته نور او مانزه ته نور ویلي دي زهاب د نور گویا دا چې زهاب د تمام دین دی بیدانور مفرد ذکر کړل ظلمات جمع راوړم دا ولي ځکه لفظ نور چې شامل دی ک نور صراط مستقیم دی او صراط مستقیم واحد او طرق د اهل هوا چې دا متعدد دي طرق د اهل هوا دا متعدد دي دا مثال اول چې دا د پاره د کافرانو دی لیکن په عموم کې منافقین هم داخل دي او د هدایت نمره هدایت فطری داغه مرتد شو د دین نه پس دا نه چې ایمان راوړل وسط دې مثال معنی کو مثلهم اصل کې تقدیر ده مثالو که یا رسول الله مثال ستا چې خدای پیغمبران
ومثلهم مثال د مشرکانو ستا مثال اے نبی مثال د مشرکانو کمثل الذی ستا مثال پشان د هغه سړي د استوقد نارن استوقدا په معنی اوقد سره ده چې بلکې اور لرا استوقد نارن چې بلکې اور لرا ستا مثال خدا هغه سړي د چوره بلکې او دې کې تقدیر ده وها هنا رجال قاعدون في الظلمات دلته خلق په تیارو کې ناشتو فلما ازوات هر کله چرنا کړه اور ازوات کې ضمیر نار تراجه ده کله چرنا کړه اور ماحول چاپیر دي سړینا نو په کار خداو چې دې رڼا ټول خلق پیدا غسته وي پیدا ته وانه غسته ذهب الله بنورهم الله بوت رڼا دینا رڼا ته الله بوتلا وترکهم پرخو دیلر فی ظلمات پتیرو کې هر قسم تیرې د بی دیني پاو کې پرخو د لایو بسرون دیني نه رڼا لرا لایو بسرون رڼا نینی وری نینی سم من هم سم دای کان دي د چا आवाज ناوري بوک مندای چاړاګان دي چاته خبره نشي کوله عموم دی راند دي هغه حق طرف هغه رڼا طرف یې نه وهم لا يرجعون دین راګرځي حق تا او کسویب من السماء او د پارد اختیار ده اولنې مثال او دویم مثال دوه منافقانو وي نو به او اختیاري دي ستاپو خدا چې د منافق لپاره د مخکنی مثال یو کدا دویم او تنویعیه ده یو قسم لپاره مثال مخکې بیان کړو دویم قسم مثال بیانوي د دویم قسم مثال او دا مثال د منافق اعتقادي ده مدینه کې اوسېدو یو باران د مکې طرف نه راغی خلکو دې پیدا واغستله بس منافقین سترګې پټې کړې وګونو کې ګوتې کې خودلې او شوله خبره مانی د دنیا نه پیغمبر لاړ او قران او رسول چې دا رحمت او د پاره د مؤمنانو خلکو د پاره رحمت د رحمت نه پیدا واغوانه غستله نو بس رحمت تلاړو د لا شنه پاتش ګراقل مندي دی ته وای چې د باران ګرځ ګوز دی واورې دا چې وګونو کې ګوتې مګدا د وګونو کې ګوتې خودل په دې باندې چې اثر نه پری وځي یو ځای کې قران بیانېږي او بس سره شور کوي نن ستا په شور باندې په قران څخه اثر نه پری وځي قران یو ځای کې بیانېږي سړي وګونو کې ګوتې کې خودلې مدا هو خپل ځان نقصان کوي شیخ القرآن مرحوم سے ویلا وای ما د قرآن درس کو کړي کې مولا ویل چې خبردار خبرونه واوري چې د دې مولا بیان ورچره وانه وره کې بیان واورل کافر کېږي د میلې ورځ دا یو سړی غواره روانه کړی دا وګونو کې کله چې ګوتې خېږي چې د مولا بیان وانه وره د کافر کېږي د لوسپیکر د आवाज له غواړه تختیدل غونډه کړه سړی لاس کولاو شوی دی وای چې څنګه کافر شوم دا خبره وسوالم بیان اوریدل الله رحمان چې یا جمله یا دو جمله اوریدلې واپس لاړ مخبل استاد ته الله څنګه چلوش هغه دا کوپر به خدای ما کې خو به ونه او شو خبره مانی وګونو کې ګوتې کی وګونو ګوتې کې چې څه وانه ورم نو فرض کتا وګونو کې ګوتې کې خو دې چې څه وانه ورم نو دای د ځان نقصان او نه دای د قران نقصان ته قران تا وانه ورې د بل سره اوري بلې اوري او شو خبره مانی د جال راځي په معنی دا و دعا سم راځي د سیاره سم راځي خجی د دویشتم آیات کې فلا تجعلوا لله اندادا
सूरत माइदा आयात नंबर 103 के राजी मा जाल अल्लाह मिन बहीरत वला साहिबत वला वसूरत वला हाम जाल राजी पर माद तस्मीय सरा सूरह ज़ुखरुफ द्रेमात की इन्ना जालना कुरान अरबियन इन्ना समयना कुरान अरबिया जाल राजी पर माद इत्काद बातिल सरा ज़ुखरुफ 310 की राजी वजालू लहु मिन इबादी जुज़आ आकीदा बातिल है सातिल अल्लाह पारा दखल बंदगान नहीं सा जाल राजी पर माद वज़ इसरा हकीकतन वगुन की गुती की वो शोल खबर मानी सूरत नूह रावाड़ो आयात नंबर 1 नंबर आयात सूरत नूह हजी अलतवई वइन्नी कुल्लमा दाउतुहुम और यकीनन जो चिकलन वाला दावत वर्कले लतगफिर लहुम चितबखनौ के देता जालू अस्वाबिहुम फी आज़ानिहिम दईखि दिख पर गोते बखलो गोगुनो की गोती यखि दी गोगुनो के वले गोती खौदले जब पैगंबर वेना वानूरी वस्तवशौ सियाबहुम जाने पटकड़ी पजामों की बेजान वाले पटाओ च पैगंबर मख्तौन गुरी व असरू और दाकारे दामिश पारा कड़े रही वरज न दामिश पारा वस्तकबर इस्तकबार नवदई तकबुर कर तकबुर जाल राजी फमांदे खौदल उसरा दियात के माना जालुना साबिया हूं हदीस के मराजी वह जालो इसबाई फिर उजुने फिका के मराजी मुअज्जिन चे कर बांग कई मुअज्जिन न गोगुन के गोती की दी यजालू दा मानंद चे गोगुन की दागोती खुजई बाद खरज बांग कई ने गोगुन की दागोती खुजई यजालून लेकिन वो सर यजालून को माना तो न पोएगी यजालून दा माना दा चला गोगुन की गोती खुजाओ कभी यजालून माना दा चले गोगुन की दागोती की दी और वो गोती की दी لأنه أرفع أندى صوتا لقد آواز وچته آواز كون سړی په زور لګي ولې خپل आवाज نه اوري نو دا شانتي سړی وګونو وی ګوتی خې نو چې بان کوي نو سات به आवाज تیزيږي سات به आवाज تیزيږي یجالو معنا چې د وګونو وی ګوتی کیره د ګوتن میچن جوړ کا او دغه ګرځوا لا معنا نه ده ورشوله پیکه یو مسله راځي مسله دا ده چې کله سړی مرشه دی په جنازه په وړلو کې ثواب دی که نور نه زیات یو صالح قدمه کوي څه یعنی د فقه مسلې مقصد دا دی چې د جنازه په دی وړلو کې ثواب دی بس امیانو کې مسله د استاد قدمونه شمار دلته هو څلور کسان دي او مولا یو دی د چا قدم شماري د څلور واړه قدمونه خو ګران دي خو د کوم قدم بخ شماري او کله یو شماري د بل نشمه دا ترجیح له مرجع راځي او کله چې د مړي قدمونه شمارو مړ قدم خو دای نشي او کنه خپې شمار د مړي دوه خپې دا زو ټول ورس د فقه او د شریعت هغه نقطه چې د خلکو بدله کړه استاد قدمونه شماره فکر ده شریعت دا خو دلیو چې دا مړې وېسا د جنازې په وړلو کې ثواب دی که نور نه یو څولېخ قدمه خو وېسا او چې قدا او نور زیات به نور څولېخ قدمونه دی وړل په خپل شماره چې یو دوه درې څلور څولېخ ته ورسول خیر به دې بل نه واخلي د فقه مقصد دا چې کم سے کم د عمل لګويسا نو دوی استاد په ځای دی مې چې عمل ویسي وي تقدمون شمارها او کسویب من السماء سویب لفظ په معنی د باران سره یا په شان د باران چې د باران وی سما معنی د باران
کله ما فوق کا والا که هو سما ستانه چې بلغه د سما وي لیکي د ورېځن باران شي د اسمان کې الله ته پته او یا باران چې بل نوی په ظلماتن پرې کې تیری وي باران روان دي تیر وسره قران کریم چې کله بیانې دا نو دې شرک یو ځل تیری جوړ کړي وراد نو غرز بږي پرې کې आवाजونه غرز بز زواجر دي تخویفونه دي مشرک سړی پر زجر او تخویف وبرقنا برخناګانې وي برق برخناګان او شو خبره مې برخناګانې وي جنس ده او د برق نه مراد د دلایل په توحید باندې دلایل عقلی نقلی وحی خدای خلکو ته چلو کې جالونا صحابهون دیخ په لګوته پیازان په خپل غوګونو کې من سواق د وجه تیز आवाजونه نه حذر الموت وجه یې د مرګ نه یې د مرګ ایمان قبل ولا دعوت دومره ګران ښکاری لکه سړی چمري دې وجنا منافق سړی ته وې لازم ورور منزل راشه هی کافر کول نو هلکه ته منزل اصل باندې کافر کې ته مسلمانې به سمانه هغه ته په ویل وای ته مسلمان شې نه کافر کول نو مانځه ته به وروز بل سوي خو شولې صحیح منافق له تپوس نشته څوک تپوس نشي کولای حذر الموت وجد یې د مرګنا والله محیط بالکافرین کلام کې تخفیف ده الله ګیرا چون کې به کافرانو باندې الله ګیرا چون کې الله به راګیر کی دنیا کې به الله راګیر کی په قتال باندې اخرت کې به راګیر کی په عذاب باندې د منافق عملی مثال یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې را برېښنا چې وتختې نظرونه دی د دلایل دومره ډېر شروع دي چې بی اختیار د نظر راواړی ښا دومره دلایل توحید دي دلایل عقلی نقلی وਹੀ چې بی اختیار را سره راوګرځي حق تا نږدې را برېښنا چې وتختې نظرونه دی کله ما دعا کله چرناو کې د برق لهم دیتا برېښنا چې برېښنا او ترناو کې قرآن ترناو کې مشوفی زی پاغې کې پولیس شرات باندې چې کله منافق سره رواني مطلب بدش ناته به مسلمان رڼا چې ویني یو قدم به تیر واخلي بیا به ودرېږي و اذا ظلموا کله چې تیاری کې بدای باندې قامو دی به ودرېږي ګوره د استرګي الله درکې دا غوږونه الله دې پر درکړي دي چې بستر ګولې در کوا په غوږونه اورېدل کوا تا په غوږ څو نه اورېدل دا غوږ الله درکړي تا په حق وانه اورېدل سترګي الله درکړي او تا په سترګو باندې حق ونه لیدا ولو شاء الله کچره الله غالي لذهبا خامخابو بجي به سمهم غوږونه دې او ساري سترګي دې وا بخلي الله غوږونه دې سترګي دې بو بجي وا بخلي په دې خبره باندې دلیل پیش کړي چې غوږونه او سترګې الله غستې شي او ګوره غوږ به یې به اورېدل نه کوي سترګې به لیدل نه کوي الله دا سترګې درکړي دې پاره چې قرآن وینا غوږونه درکړي چې قرآن په واورا سبب دې غوږونه یې به وکړ نه کوي سړی چې کون شي هیڅ نه اوري سړی چې بستر ګمایوړون شي سترګې یې او بستر باندې به لیدل نه بیا به ارمان کې چې کاش کې ما مخ قرآن اورېدلې وې ما مخ قرآن لیدلې وې ته چې وګوره الله خامخا بوبزي وا بخل الله وګونه دې سترګې دې او زکه غستې شي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پر سمانه قادر دی قدیر لفظ قرآن کې 300 خرت راغلی دی او د شی نه مراد دي شی ممکنه هغه چې ممکن وي په شوله خبره مانی په تمام ممکنات من الله قادر دی او د شی نه مراد ممکن ذکر کړو
یو سړی وایي چې الله په هر څه باندې قادر دی، نو الله په دې قادر دی چې ځان ځای لکي د الله خپل بادشاہي ورانه شي، الله په دې قادر دی؟ نه د شی نه مراد دی امر ممکنه. بشک الله په هر څه باندې قادر دی، نو په دې باندې قادر دی چې غوږونه او سترګې واخلي. باب ختم شو. باب کې عظمت د قران کریم یو، بیان د فرق ثلاثه او دعا، او بیان د امثله او ثلاثه وبشتا وبدغشتا تفريق يوصل تفريق الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. د سورۃ بقره د اولنۍ حصے دویم باب دی. دا باب یو کم 14 آیات پورې دی. یا بنی اسرائیل اذکروا د آیات پورې دی. د باب حاصل دعوت توحید پاغي باندې 15 دلایل عقلیه، صداقت د رسول او د قران، او تخویف اخروی او بشارت، او جواب د شبهه چې وارده په کتاب او پر رسول باندې، او بیان د نعم اربعو. د نشنه مشتکل منافع د زمکه مستاش لپاره پیدا کړ، استاش نیکه معزز او فرشتو کې وګرځو داغه لغزش مې معاف کړ. او د دې باب اختتام چې کوي نو اختتام په بشارت او په تخویف باندې کوي. بشارت او تخویف سره باب ختمي. په دې باب کې چې څو امور موږ ذکر کړو نو لاندې آیاتونو کې وګورئ. یا ایها الناس اعبدوا دا دعوت توحید دا. پنځه دلایل الذي خلقكم یو والذین من قبلكم دعا. الذي جعل لكم الارض فراشا درې والسماء بناء صلو وانزل من السماء ماء دا پنځه دلایل عقلیه. صداقت د رسول د کتاب و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. تخویف اخروی فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. بشارت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جواب د شبهه جوارده په صداقت د قران او د رسول باندې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. بنعم اربعو کې اولنې نعمت کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا. دویم نعمت هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دریم نعمت و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. او څلورم نعمت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بشارت فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخويف والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. دا د باب حاصل ده او مصداقات د باب دي. دلتا یا یوحنا سو بدو کې یو دعوا دویم په دې مقام کې دلائل په دعوه باندې او بل اقسام د شرک چې دا درې مسائل په اصول کې بیان شوی وو. د دعوی ذکرم اصول کې شوی او اقسام د شرک اصول کې بیان شوی، دلایل هم بیان شوی دي. په دلایلو کې یو دلایل عقلیه نفسی خلقکم والذین من قبلکم، بل دلائل سفلی دی جعل لكم الارض فراشا، دلائل علوی والسماء بناء وانزل من السماء ماء، دلائل وسطی دی. دا دلائل چې الله ستاسو خالق دی، الله خالق رزمک د اسمانونو دی، والله برا ولئی. لکه ته څنګه دا دلایل عقلی محض دي، دا بیانه دلایل اعترافي دي. مشرکینو دا اقرار کاوه چې خالق زمون الله دی. ولئن سألتهم من خلقهم، که تاسو دې نو کې چې دې چا پیدا کړی نو وای الله. که تپوس دی نو کی چې اسمانونو زموږه چا پیدا کړی الله. که تپوس دی نو کی چې وبڅوک راوړی وي الله. دا دلایل عقلی محضم دي، خدا بیانه دلایل اعترافي دي. لفظ خلقکم خلق راضی په معنی اوجد سره. روستا دی صورت کی آیات نمبر یوکم درش کے یوکم درشتم نمبر آیات کے خلق بماند وجد سرا هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، خلق راضی بماند تصویر سرا. مائدہ یوسل لس کے خلق بماند تصویر، خلق کو معنی افترا سرازی عنکبوت واللسم کی خلق افترا، خلق راضی بماند دین سرا سورۃ النساء یوسل النس کی وشله، خلق راضی بماند مخلوق سرا سورۃ المؤمنون واللسم آیات کی، خلق کو معنی اعضاء مخلوقو سرا اندامونه چکم پیدا شوی دي. یاسین آتش پته کی راضی. ومن نعمره ننكسه في الخلق، چاله چې موږ عمر ورکو نو موږ د په اندامونو کې کمزورواله راوړو. والذین من قبلکم، ستاسو د مخکینی خلق د دې پیدا کون کې الله دی. اشاره دی ته دا چې خلق تاسو کوم معبودین نیولې دي هغه د جنس د انس نه دي او مخلوق دي. نو قامقلو داغه عبادت تاسو کوي. معبودین د مشرکین او عبادو دا هو قرآن نه کوي ودا جی اصنام. ټیک د اصنام شکلونه دامو، خو نیکان خلق معین معبودین جوړ کړو. لات منات او عزا ود سوا یغوس عوق نصر بعل، دا د نیکانو خلقو نمونه دي. سورۃ اعراف کی راځي آیات یوسل څلور نوی، یوسل څلور نوی کی راځي ان الذين بشکا کسان تدعونا چتاشرا بلی من دون الله دا الله نه سوا، عباد دا کسان بندگان دي عبادن جمع دا عبد، دا عبد بنده ته وایي. څنګه بندگان دي؟
امثالکم استاذ غندکی ته چې څنګه باندې نو دا شان بندگان دي امر زجری دی فدوهم فسراو بل غیلا دا زجری امر دی پر استجیبوا لكم سوال قبول کی استاسه کيو ورشتنی سوال بنسن قبول کی الہم ارجل یمشون بها د دې خپلشته چې مزل پیو کی ایا دای لا سنشتا چې نیولو کې پاغه باندې ایا دای سترګشتا چې لیدلو کې پاغه معنی ایا دای وګونشتا چې اوریدلو کې پاغه باندې انسان په خپل مزل کوي په لاس نیول کوي په سترګو لیدل کوي په وګونو اوریدل کوي او کوي چې بے لاسو بے خپو بے وګونو بے سترګو لیدل کوي نیول کوي دا خو الله دا خو الله دی الله په غیر د خپل مزل شي کوله په غیر د لاسون نیول شي کوله په غیر د سترګو لیدل شي کوله په غیر د وګونو اوریدل شي کوله بیا وتا بیانې خو وته وو دا دې چې کسان نه شو دا شو کوم دی کی الا غامر کوم پاتې امیر چی امیر او مامور یو قسم ګرځي کوم دی کی راشي برابر اسباب برابر تکه نو یو کس کې یو څنګه شي اوله بره د کمرو کې وره بره وره هجی درس ناراض خلکو صفت نه سره ناراض شي او کله لسمندو کوم د کار نه کی شلمندو کې نه کی خجی اللهم ارجل يمشون بها د دې لپاره پیډ چې مزلو کې پاوې معنی د دې لپاره لاسونه چې نیولو کې پاوې معنی د دې لپاره سترګې چې لیدلو کې پاوې معنی د دې لپاره وګونو چې اوریدلو کې پاوې معنی قولی دو شرکاکم وتوه پیغمبر راو بر استاسو صداران ثم کیدونی بیا ماته چل جوړ گئی ان کنتم ثم کیدونی بیا ماته چل جوړ گئی بلا تنذرون مال مهلت مرا کوي قران کریم دا ذکر کړو چې تاسو چې څوک را بلې نو دا عباد دي امثالکم بلسمه پارا سر خجی شپارسمه پارا سر کاف آیات نمبر 102 نمبر آیات وګورئ آل توي افاسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء اے ګمان کې هغه خلک چې کفر یې کړی دی ان يتخذوا عبادي چې دوی نیولې دي زما بندگان عبادي زما بندگان یو ګمان کې هغه خلک چې کفر یې کړی ان يتخذوا عبادي چې دې نشي زما بندگان من دونی په غیر زمانہ اولیاء مددګاران زما بندگان یې ولي په غیر زمانہ مددګاران دلته لفظ د عبادی ذکر کا عبادی من دون اولیاء ان اعتدنا جهنم للکافرین نزولا یقینا من تیار کړل جهنم د پاره کافرانو نزولا من المستوب د المستوب لګرځول دي خجی د دیو جنا رب العزت د مشرکین او شرک چې ذکر کړي نو دا ذکر کړي چې دا عباد نیکان خلقو نیکان خلقو تر مدد شوی دا لعلکم تتقون لعلکم په معنا دا کیسر کې دا معنا لسان العرب ذکر کړي دا معنا مقاتل ذکر کړي دا او دا معنا قطب النحوی ابن کیسان ذکر کړي دا چې لعل به معنی کې دلائل الله دې وجه ذکر کړي لعلکم خامخاتاسي د پاره دې خبر چې تاسو تتقون من الشرك چې تاسو ځان د شرک نه بچ کړئ تتقون من العذاب چې تاسو د عذاب نه ځان بچ کړئ دا توحید مسله او دلایل د دیوجه ذکر کړي
چې تاسو د شرک نظام بچ کړئ. دریم دلیل ذکر کړي زمکه لګرځول دا فرش لفظ د ارض قران کریم کې 401 کرتے ذکر دی او مامخ کی ویل چې دام په دلایل تسلیمیو کې دي چې خالق د زمکه او د اسمان الله دی. لفظ سما مفردن قران کریم کې 120 کرتے دی او سماوات جمع 190 کرتے دی او الماء لفظ قرآن کریم کی درش پیتا کرتے رہے. اقسام دوبو ماء مطلق اوبو سورۃ النساء درش سلوخ کی راضی ماء مطلق فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. دویم ماء الجنت دی ام افیز علینا من الماء ماء الجنت آلاف 50 ماء سابق على خلق السماوات والارض وكان عرش على الماء سورۃ ہود وہ نمبر آیات کی راضی. پھر څلورم قسم ماء جہنم وبد جہنم دی سورۃ کاف یو کم دیرش کی راضی وسقوا ماء حمیما. پینزم راضی ماء نطفہ سورۃ فرقان 450 کی راضی ما د مان ګرځول د بشر. شپږم راضی ماء البیر د کویوبا سورۃ قصص آیات نمبر 30 کی راضی کہ حضرت موسی علیہ السلام کله مدین ته ورسېدا نو الته وګوري او پاره باندې خلک به میته او هم راضی ماء الارض وبد زمکی ورسله سورۃ ہود کی راضی آیات نمبر 44 کی اس اسمان خپل وبند کا ازمه کې خپل وبو تیرې کا ورسره خبره مانی دا د ابو ذکر ده وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. د به زمير راجه ده ما کا روبا سے الله پر وبو باندې من الثمرات. د ثمرات خصوصی معنی د میوه نه ده. د ثمرات نه مراد دي فواید الارض د زمکه پیدا. کدا زمکه پیدا په شکل د میوه باندې وي دارنګ د دانو باندې وي د پام باندې وي د ګلونو باندې وي د هر شکل باندې وي. نو ثمرات نه مراد دي جميع فواید الارض رزقا لكم داستا سے خوراک دے. دا کارونه چا کړی دی الله تفریب کوي فلا تجعلوا لله اندادا. انداد جمع د ند دا انداد جمع د ند دا انداد راضی په معنا د ند سره او انداد اکوفات ویل کی امثال او نظرات وایي. حضرت حسن رضی اللہ عنہ چې کله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دفاع کوله نو حضرت حسن ویلو اتهجوه ولست له بند فشركما لخيركم الفداء. او بدبخت ته پیغمبر بدی بیان او ته پیغمبر مثل خونه